اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو ډیر اهم ټاپک دی چې په هغې باندې به یو څو خبرې کوو او دا ډیر زیات داسې بیماری ده چې زمونږ په دې معاشره کې او خاص کر چې مونږ کم پیشنټس ګورو په هغې کې ډیره زیاته کامن ده. دې ته نوم علي فایبرومایلجیا. فایبرومایلجیا داسې یو بیماری ده چې د دې چې کوم مین علامات دي نو هغې کې د جسم په مختلفو ځایونو کې دردونه وي او دا دردونه داسې لکه د یو نه زیات ځای به موږ وایو چې د یو نه زیات ځایونو کې دردونه وي. دې کې سټ کیدی شي، د اوږې کیدی شي، شاته د ملا د ایریا کیدی شي او لاندې ملا چې ده نو دام کیدی شي. داسې د مختلف د خپو مختلف ځایونه کې دردونه کیدی شي او دا دردونه په جوړم کیدی شي او په داسې په کم د غوښې چې دي دا مسلز چې دي نو په دې باندې هم کیدی شي. دا دردونه چې نو اکثر دا لږ د زیات ټایم نه وي، د دې لږ کافي ټایم شوي او اکثر چې موږ ته پیشنټ راشي نو هغه وایي چې خاص کر دې کې د سټ دا درد چې دی نو دا لږ ډېر زیات کامن دی او چې یاره دا ځای مې خوږېږي، شاته هم درد ځي او خاص کر چې موږ ولا کله مومنټس چیک کوو نو دې سره هم هغوی ته دا درد کیږي. زیاتر دا زنانو کې لږ ډېر زیات کامن دی او کم ایج ګروپ چې نو دا تقریبا د 20 نه والې تر 50 منځ کې چې کم ایج دی نو دی کې دا فایبرومایلجیا لږه زیاته کامن ده. د دې کم یو خو د دې د درد دا خبره ده په دې کې، دویم په دې کې کم علامت چې دی نو هغه لږ غونته کې ډیپریشن. دا ډیپریشن چې دی نو دا هم دې سره ډېر زیات ریلیټډ دی. مریض چې ای نو هغه ته دردونه خو وي خو سره هغه ته لږ ډیپریشن هم وي او هغه نه چې کله مونږ هسټري والو نو په هغه هسټري باندې مونږ ته دا اندازه لګي او مونږ دا ډایګنوزز د فایبرومایلجیا طرف ته ځو. خو د دې نه علاوه دته لږ غونده کې انزایټي هم ورسره وي نو کله کله دا مونږ ته ډیره اسانه شي چې داسې انزایټي یا ډیپریشن سره بیمار راشي او ورسره هغه د دردونو کمپلینټ هم وکړي چې دردونه دي او هغه سټ کې دي یا په خپو کې دي او مختلفو ځایونو کې دردونه یاد کی نو هغه مونږ ته د دې په تشخیص کې ډیر زیات مدد وکړي. خو یو دوه درې څیزونه داسې دي لکه اوس فرض که د جوړونو بیماری شوه نو هغه مونږ په دې کې رول آوټ کوو چې یاره چېرته دا بیمار مونږ چې اول فایبرومایلجیا لیبل کوو نو د دې نه مخکې مونږ اول دا هم دغه کوو چې هسې نه بل څه بیمار نو هغه جوړونو بیماری هم کیدی شي. نو د جوړونو بیماری کې دی چې هغه په جوړ باندې درد دي، بل هغې سره دا ډیپریشن او انزایټي داسې خاص هغې سره نه وي او بل د هغې علامات چې نو هغه لږ د دې نه زیات بدلي. هغه په سهار کې هغې وایي چې یاره زمونږ دا ګوتې چې دي یا د ګوتو دا جوړونه دي دا ډېر زیات خوږېږي. دغه شان کله مونږ دغه رول آوټ کړو نو دویم څیز دا ده چې هغه د یوریک ایسډ مسله ده، ګاوټ چې ورته وایي یا ګاوټي ارترایټس. نو اکثر هغه خو هغې کې بیا د دې نه ډفرنشیشن مونږ به دې کوو چې هغه زیاتر په یو ټایم باندې په یو جوړ باندې نو دغه لږ کامن څیزونه دي چې هغه مونږ دې رول آوټ کړو. نو بیا مونږ که فرض که یو ځل دا ډایګنوز کړو چې دا فایبرومایلجیا ده لکه پیشنټ ته مختلف ځایونو کې دردونه دي او دغه شان ورسره هغې ته ډیپریشن هم دی نو د دې ټریټمنټ طرف ته به مونږ راشو چې ټریټمنټ دې کې دوه درې څیزونه دي. یو خو د دردونو څه خاص قسمه دوايانې دي چې یو پکې هغه مونږ ورکوو، بل پکې په انټي ډیپریسنټ کې داسې خاص قسم انټي ډیپریسنټ دي چې هغه دی کې ډېر زیات افیکټیو دي او دا پیشنټ دوه درې میاشتې لږ ریګولر ټریټمنټ وکړي نو هغې سره ډېر زیات ښه هغې ته ریلیف میلو شي. بعض اوقات بعض ټایم کې یو ځای نیم کې هغې ته درد ډېر زیاتي نو بیا هغه ځای کې مونږ هغې ته لوکل انټرونشن ورته مونږ وایو، لکه هغه ځای کې انجکشن لګول څه مختلف قسمه یا نیډل سره پنکچر کول دا یو خاص سپیسیفک ټریټمنټ دی د هغې. نو دغه ټریټمنټ هم داسې یو خاص پټه کې یا یو ځای کې چې نو هغه هم مونږ بعضې ټایم کې ورکوو.
نو دین علاوه د فایبرومیلجیا چې ده نو د دې کې اخیری کې به زه یو دوه خبرې دا وکړم چې د دې څه خاص سپیسیفیک ټیسټ نشته چې هغې کې دا مونږ لیبل کو چې دا فایبرومیلجیا ده. دا زیاته زمونږ ته د مریض په هسټرۍ باندې چې مریض په خپله هغه ووایي چې یاره ماته دا د علامات دي او هغه نه چې هسټري والو نو په هغې باندې مونږ ډایګنوز کولی شو. او دې کې اکثر دام یو ډېر غټ دغه چې بل څوک راشي چې یاره جي زمونږ یو مریض دی هغه ته دا پرابلم دی هغه ته دا دغه دی نو هغه مونږ ته ډېر ډیفیکلټي چې بل کسې وایي چې مریض کله په خپله خپل کمپلینټس وایي او په خپله ته موږ یو څو تپوسونه دي هغه وکړو نو موږ ته ډېره زیاته اسانه شي چې دا فایبرومیلجیا ده. نو دا یو ډېر اهمه بیماري ده، ډېره زیاته کامن ده. نو ما وی چې نن د پیشنټس او د خلکو د اویرنس لپاره په دې باندې یو څو خبرې وکړو. تھینک یو.